الرحمن الرحیم. تو خو اول ستاسو ټول شکریه ادا کوم چې دلته د قومي مسله کې راغونډ شوي یې. خو یو خبره خو دا ده چې څونه زما درد دی نو داسې به د پي ټي آی د ورکر درد دی، ولې چې هم مټېوال دی. نو زه د پي ټي آی په ورکر یا د مټې په سطحه چې کوم لیډرشپ دي د هغوی باندې مونږ دغه نه کوو، اعتراض نه کوو یا د نیت باندې شک نه کوو. هغه ما چې څونه تکلیف دی هغه ته تکلیف دی. خو زه یو خبره کوم چې مونږ ته دمکې راکړېږي. هغه سره نیا صاحب د پوجا کې دا دمکې راکړل شوه که تاسو کالج غواړئ نو بیا به د پاور لومز هغه انډسټري راړی شي. اوس وایي که کالج غواړئ دا بله خبره ده میډیا ته نه کوم، بیا به هغه شی راپاسي که نه، بیا به هغوی راته راپاسي. نو دا خو دمکې شوې. خو زه د مټې د مشرانو نه یو ګیله کوم، دا دلته چې ناست یې تاسو چې کوم ناست یې چې تاسو ډېر په وړوکي وکټ په ډېر په کمزوري وکټ باندې تاسو لوبه کوئ او ډېر کمزوري زموږ بیانیه ده چې د مټې حق دی. دا غلا شوې ده، دا ستانه غلا شوې ده، شیطنې دی هلته موجود دی او ته دومره په ټولې وکټ باندې جنګېږي چې ته درخواستونه کوې ایم پي اے ته، ته درخواستونه کوې منې ته، ته درخواستونه کوې ډایرکټر ته، ته درخواستونه کوې د ایجوکیشن ډپارټمنټ ته. دا کومه طریقه ده؟ داسې وړې شوي دي، ښه په بدماشۍ وړې شوي دي. ولې چې د ایوب خان مطابق چې هغوی ورته وویلې چې دا د ایم پي اے د 5 منټو کار دی، د یو کال کارې دی، خو نه کوي دا کار. ګوره زه د دې خبرې کویم چې ما له ایم پي اے صرف یو فارم نه و دستخط کړی. زه تازه د 2014 خبره ده چې تازه د کراچۍ نه راغلی وم چې زه د جماعت اسلامي کې دونه اکټیو هم نه وم او په دې وجه ما نه دستخط کوو چې هغه ما د اسلامي جمعیت تل بعد وختونه پېژني چې دا جماعت دی. نو ما په دې وجه نه دستخط کوو چې جماعت اسلامي سره تعلق دی. او زما مسله زما کلي ته مې پل جوړو. دا خو ټول کلي پیدا ده، دا پل خو یوازې زه نه وانه دی. وروڼو مونږ ډېر په وکټ کمزوري وکټ باندې جنګېږو. زموږ چې کومه بیانیه ده دا ډېره کمزورې ده. که مونږ ابلو علي خان صدر ته ما یو کم اسکیم ویلي که د کمزورۍ نه هم کار واخیستو او مونږ په دې باندې بار ته نه روځو چې ما نه به پاور لوم دې لاړ شي او زه په دې باندې روډ ته نه روځم چې ما نه به دغه نور خلکه خفه شي او یا به دا چل داسې روشي دا به دا چل داسې روسي. یو خبره ته کوم دا آن دې کار راولې چې تمہاری داستان تا خوږي نه داستانو نه آینده نسلونه به تاسو نه مات کوي. تاسو ټول سپین ږیرو تاسو ټول مشرانو ته وایم که دغه حساب میټینګونه وي دا چونکې مجلس دی. زه خو دې بالکل قایله نوم د شورو نه چې موږ میټینګونه کوو ما نه به لوریفاپ راکړل کېږي، موږ نه میټینګونه کوو ما نه لوریفاپ راکړل کېږي. نن نه زه یو اعلان کوم چې زما پارټي دا په وړاندې ورځ سره خبره کې شوې ده چې هر سړی آزاد دی. علي خان صدر دا خبره شوې وه چې هر سړی آزاد دی چې څه کوي. زما پارټي د مټې کارکنان زما په اختیار کې نه دي. زه د مټې صدر نه یم، زه تحصیل د پي کې سر امیر یم او د مټې کارکنان زما که هغوی روزي تاسو ټول به ورسره شامل یې، ټول به ورسره یې. نو هغه شي نن زه اجازت غواړم چې هغوی څه کوي ابه کوي آزاد دی. تاسو به مخکې هغوی به درپسې زما کارکنان به درپسې او انشاءالله ټوله مټه به درپسې. خو داسې چې څونه حلقه تاسو اخلئ او هفته کې یو میټینګ کوئ او هغه چیز کوو بیا تاله کورونو ته ځو او وده کېږو خوب کوو. په دې شان کالجونه نه دي راغلي. حق چا هم په زاړی مینت نه دی اخیستی، حق چا هم په عدالتونو باندې چا هم حق نه دی اخیستی، په ډایرکټر او په ډیس او په دې شي باندې چا هم حق نه دی اخیستی. مونږ د امان واخیسته، مونږ په ټایم کې خپل حصه واخیسته. ډېر میټینګونه وشو، ډېر ډي سي سره رئیس سره میټینګونه ډایرکټرانو سره مې وشو. حق په زور اخیستې کېږي. که د مټې خلکو دا د میډیا که په زور خپل حق اخلي خو روزي دا شپه د چوک هم بند کړې دی مټه کې احتجاج وکړو د عمل کوي ګړی کې علي به ته حق ملاویږي او که دوی ته د چوک مجلسونه وي د حق تاسو ته نه ملاویږي. شکریه.